السلام علیکم. مونږ په هر خبره کې انتها پسند یو. انتها پسند مطلب دا چې مونږ حدونه کراس کوو. زمونږ دوستیم د سره سمني او دشمنی هم د سره سمني. کچرې چا سره په دوستانه باندې راشو نو د خپل هر سنه تیریږو، خپل صحت خیال نه ساتو، خپل مال دولت خیال نه ساتو او د خپل روزګار هم خیال نه ساتو. او کچرې چا سره په دشمنی باندې راشو نو بیا هم د هر سنه تیریږو او د هیڅ هم خیال نه ساتو. همدغه زمونږ په پرهیز کې دی. که یو سړی پرهیز کوي نو سم پوخ پرهیز کوي، بیا یو څیز هم نه خوري، خپل ځان تباه و برباد کی. او که یو سړی بدپرهیزه وي، په بدپرهیزۍ باندې راشي نو بیا هم هر یو شی خوري. د انیملز غونتې دا هم نه ګوري چې کم یو څیز راله پکار دی او څومره پکار دی. نو تاسو ته نن دا پیغام درکونه وه، دا میسج درکونه وه چې د پرهیز آیډیا دا نه ده چې یو څیز بالکل مه خوره. خوري به هر یو څیز خو په اندازه به یې خوري. دا نه چې نه به یې خوري خو په اندازه به خوري، د میډیکل د اصول مطابق به یې خوري. د کم څیز تا ته څومره ضرورت نو هغه عمره به خوري. ګورئ، مونږ له په هر یو څیز کې انتها پسندي نه بلکې میانه روي پکار ده. میانه روي دا مطلب دی چې دا نه چې یو څیز بالکل پرېږدي او دا هم نه چې یو څیز سم ورلاندې وځي. او دا زمونږ لکه د اسلام او د شریعت د ګولډن اصولو نه یو اصول هم دی. مونږ له په دې باندې ځان پویول پکار دی چې مونږ له د ورځې څومره کلوریز اخیستنه غواړي، څومره کلوریز ټوټل استعمالول پکار دي، اخیستل غواړي. او بل په دې باندې ځان پویونه غواړي چې کم څیزونه مونږ ډے ټو ډے لایف کې روزمره زندګۍ کې خورو استعمالو نو په هغې کې یو خاص مقدار کې څومره کلوریز دي. لکه ګورئ، چای مونږ روزانه سکو نو مونږ له دا سوچ پکار دی چې په یو کپ کې څومره کلوریز دي. مونږ له روټۍ خورو روزانه که نه، نو مونږ له دې څیز باندې ځان پیول پکار دی چې په یو غنمو روټۍ کې څومره کلوریز دي. په مونږپلي مونږ خورو چې په دې کې په یو خاص مقدار کې څومره کلوریز دي. ګورئ، تاسو یو تن په یو مارټ کې یو دکان کې پرېږدئ او ورته وایي چې ته به د 10,000 خریداري کې، نو هغه بیا دا سوچ کوي که نه چېرې ما دغه یو څیز د 1,000 روپو واخیستو، دا بل مې د 500 واخیستو، دا بل مې د 50 روپو واخیستو، څه کم څه زیات، خو زه به ټوټل چې کم برابروم نو زه به 10,000 روپۍ برابروم. دغه شان مونږ له دا سوچ پکار دی چې مونږ له د ورځې که چېرې زه ډېر سخت محنت مشقت والا کار هم کوم، اکسرسایز هم کوم، نو مونږ له 3,000 کلوریز پوره کونه ده. او که نه یو سړی ډېر ورزش نه کوي یا د هغه داسې اسانه زندګي ده نو عام مونږ تقریبا 1800-2000 کلوریز باندې زمونږ ښه ښایسته ورځ تېرېږي او زمونږ د وجود ضرورتونه پوره کېږي. مونږ له پکار دا ده چې مونږ خپل حساب کتاب برابرو چې ما دا څیز دومره وخوړو، دې کې دومره کلوریز و، دې کې دومره کلوریز و، غرمه ما وریجې وخوړې، سهار مې پراټه وخوړه، دا مې چای وڅښلې، دا مې غوښه وخوړه. نو چې مونږ هغه خپل حساب کتاب صحیح وساتو او هغه عمره کلوریز استعمال کړو. دې خبره باندې هم لږ ځان پوه کوي چې که یو سړی د خپل ضرورت نه زیات کلوریز اخلي که نه نو څه چل کېږي، هغه غټېږي، هغه ته چربي ملاویږي، د هغه وزن زیاتېږي. او که هغه د خپل ضرورت نه کم کلوریز اخلي نو هغه کمزوري کېږي، د هغه وزن کمیږي او د هغه نیوټریشنل ضرورتونه نه پوره کېږي، غذایي ضرورتونه د هغه نه پوره کېږي. مونږ له په دې باندې هم ځان پویول پکار دی چې ما له د ورځې مثال په طور څومره کلوریز پکار دي او زه د هغې نه زیات اخلم، زیات خورم، زیات استعمالوم، نو دې سره څه چل کېږي، زما چربي زیاتېږي، زما وزن زیاتېږي، زه غټېږم.
او که زه د هغې نه کم استعمالومه نو زما چربي ویلې کېږي. نو که یو سړی آلرډي غټ دی نو هغه له پکار دا دي چې هغه څومره کم کیلوریز واخلي نو ښه ده، ځکه چې د هغه آلرډي موجوده چربي هغه ویلې کېږي. مونږ یو په دې غلط فهمۍ کې روزانه زمونږ زیاتره خلک په دې غلط فهمۍ کې وي چې خوراک هر یو شیز کوي، خېټه غټه کي، ځان غټ کي، ځان بې ډنګه کي، بې کنټروله کي، نو بیا څه چل کوي؟ کله د نیمبو بس کي او کله کاوې ته ورلاندې وځي، کله یو شي ته بل شي ته وایي چې دې سره وزن کمیږي او هغې سره کمیږي. ځان له په دې باندې دوکه ورکول نه دي پکار. وزن په څه کمیږي چې ستا څومره کیلوریز دي ضرورت دی او د هغې نه ته روزانه کم کیلوریز اخلې نو ستا چربي کنزیوم کېږي، خرچ کېږي، ویلې کېږي. او که نه ته هماغومره اخلي یا د هغې نه زیات اخلي نو سوال نه پیدا کېږي چې ستا وزن کم شي. یا خو به ډېر زبردست ورزش نه کار اخلي او چې هغه کیلوریز ته خرچ کړي او ورسره ایکسټرا کوشش وکړي چې ستا چربي ویلې شي نو بیا ټیک ده، ادروایز دا ډېره مشکله ده. نو بس دا صحت ډېر یو ضروري څیز دی. که مونږ غواړو چې مونږ د صحتمند یو نو څنګه مونږ په نورو څیزونو باندې ځان پوهوو که نه، په عام ډے ټو ډے زندګۍ کې، په خپل زندګۍ کې مونږ په نورو ډېرو څیزونو باندې ځان پوهوو، په ښایسته جرابو باندې ځان پوهوو چې ښایسته جرابې کم ځای میلاویږي او په څو میلاویږي، په کم ځای کې میلاویږي او ښایسته جرابې کم یو وي. دغه شان په بنینونو مونږ ځان پوهوو، په کپړو مونږ ځان پوهوو، په کاسمیټکس باندې ځان پوهوو چې دغه به چې ښایسته د میک اپ سامان کم ځای میلاویږي، کم دکان کې میلاویږي او په څو میلاویږي. نو دغه شان مونږ له پکار دا دي چې مونږ د صحت په ضرورتونو باندې هم ځان پوه کړو چې زمونږ دپاره څه پکار دي، څومره پکار دي، په کم وخت کې پکار دي، نو هله به زمونږ صحت ټیکي او مونږ به د پریشانو نه بچ. نو که مونږ په دې څیزونو باندې ځان پوه کړو او په دې خبرو باندې مو ځان پوه کړو نو نور څه نه دي، خو زمونږ به وخت ښایسته تېرېږي، ژوند به ښایسته تېرېږي او د پریشانو، د تکلیفونو او د ازمایښونو نه به بچ یو. السلام علیکم.